سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الله رب العزت لوی مهربانای باندې د دین په مناسبت د الله رب العزت او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تذکرې په مناسبت باندې موږ او تاسو راجمع شوي یو. دا یو لوی نسبت دی او یو لوی جمع ده. ظاهر کې موږ ته اگر ډیر قیمتي عمل نه ښکاري خو په حقیقت کې دا قیمتي عمل دی. حدیثو کې د داسې محفلونو فضیلت هم راغلی دی چې داسې مجالس فرشتې تلاش کوي او آخره کې بیا اعلان د دې الله رب العزت کوي چې زه یې او ستاسو ګناهونه معاف شو. داسې ډېر روایتونه دي، حدیثونه دي. قرآن کریم کې د داسې ځایونو کې د ناستې حکم راغلی دی. واصبر نفسك مع الذين كونوا مع الصادقين. د دې مقابله کې چې کوم غلط مجالس دي چې هغه د سړي نه الله یې رہی او د ګناه طرف ته زړه مایله کوي او د آخرت نه بنده غافله کوي، نو د هغه مجالسو د ناستې نه منع هم راغلی ده. او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغوی به کله ناکله رایوځای شو او کې به ناستل او ویل به راځئ چې د خپل ایمان له لږ طاقت ورکو، د خپل ایمان له لږ طاقت ورکو، مضبوطی کو، کلکی کو. د دې نه معلومه شوه چې کله د ایمان د الله د پیغمبر او د آخرت تذکره نه کیږي نو ایمان کمزوری کیږي، او د کمزوري ایمان او د زورور ایمان د دې پته پهلوانۍ کې نه لګي چې ګینی دا پهلوانان به نو پته ولګي چې یاره د کمزوري ایمان او د زورور ایمان دا یو باطینی پهلوانی ده، ظاهری پهلوانی نه ده خو باطینی پهلوانی ده. او هغه دا ده چې د کمزور ایمان نه خدا ده چې سړی ګناه ته نه بیدار، ګناه به کمزوري زوروري او دی به کمزوري. کله که ګناه راشي او دی شي نو ګناه پړی، نو دا کمزور ایمان دی. او چې کله ایمان زوروري نو چې کله د ګناه دعوت راشي نفس د طرف نه، د غلط ماحول د طرف نه، د غلطو ملګرو د طرف نه، دا ایمان پی زوروري. لکه حدیثو کې قرآن مجید کې مونږ او تاسو واقعات لیدلی دي. یوسف علیہ السلام ایماندارو، دغه وخت کې لاده پیغمبر نه و او ایماندارو، او د ګناه دعوت راغله دی او ډیر پرزور راغله دی. ځکه د نفس کې هم داوا، ځکه الکو ځوانو طاقت پکې ومو او انتهایی حسین او جمیلو، ډیر زیات خیستاو. نو چې کله الک ځواني جاروي
او بیا پردي وطن کې وي دغه کلی کې خو خامخا نسبی ټبری کام قبیله وي سړی د هغې د وجې نه غلط قدم نشي اوچتولی خلک به پلار ته غلطه ګوته ونیوي نیکه ته به راله غلطه ګوته ونیوي ادی پردي وطن کې دی ظاهري چې کم د ګناه نه منع کولو اسبابي قانو لکه سړی د قام قبیلې د وجې منع کېږي یا د خلکو د وجې منع کېږي هغه هم ټولې دروازې بندې وي چالیدل نه او بل طرف ته قام قبیلوم نه و او په د کې د ګناه طاقت د نور الکانو نه سیواو د عالمان وی چې یو پیغمبر کې لکه د 400 یا د 400 الکانو مر طاقتي او طاقت هم د نور الکانو نه سیواو د ګناه او بل طرف ته چې کم دعوت ورکول کیږي دا می جنای د طرف نه دی نسبانم ډیر اوچته دا غجینای لکه د گورنر خزره او بل طرف ته هغه خاتون اول وا نو په مصر کې د مصر په خار کې چې دی په کم خار کې وو پای کې د اغه نه خایسته جنای بلنو خاتون اول وا دا اغه نه خایسته جنای بلنو او بل خبره دا و چې یوسف علیه السلام دا اغه نوکرو په ظاهری طور باندې یوسف علی السلام باندې داغه خبره منل په دنیوي قانون باندې فرض وو چې دنیوي قانون باندې داغه محکمه نوکر دی چې هغه و تفسیر و ته حکم کوي نو منی وي سو حکم کوي منی وي یوسف علی السلام په داسې ماحول کې دعوت د ګناه راغله دی خو د یوسف علیه السلام ایمان انتهایی مضبوط دی نو هغه د یوسف ایمان आवाज کوي معاذ الله انه ربي احسن مثواي توبه او باز دا څه کوي زه دې ته تیار نه یم معاذ الله ډایرک کو تعالی یادېږي نه د نسب د وجه دا نه وي چې زه د ابراهیم نو سیم دا کارماله مناسب دی دا نه وي چې زه د اسحاق نو سیم زه د یعقوب زوی یم مال دا مناسب دی قام قبیله نه مخې ته کوي او دا نه وي چې زه به وشرمېږم دلته دا نه وي چې زما دلته مالک ته او دا غد وجنه نه مع الله مړمبه مخې ته کوي دا الله د وجه زه د ګنا نه ځان ساتم دیتا ایمان ویل کیږي دا زورور ایمان دی د ایمان پتا د ایمان پهلوانی د ګنا سره مقابله ده د ګنا سره مقابله ده د غلطۍ سره مقابله ده داسې مجالس چې کوم دي نو داسې مجالس دې سره ایمانونه سیوا کیږي قران کریم کې دي اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا اذا تلیت نه ظاهری خبره معلومیږي چې څوک طالب وي کنه څوک لستون کې د آیاتونو وي چا باندې آیاتونه لولي او اذا تلیت علیهم نوم دا معلومیږي چې دا مسلمانان به قرآن ترجمه کیږي دای براجمه کیږي او یو کس بدی ته دا تلاوت آیاتونه به ته بیانې زمونږ استادانو ذکر کړی دي او رستم شیخ صاحب رحمه الله تعالی تفسیر کې ذکر کړی دي چې د تلاوت درې قسمونه دي تلاوت په دریو معنی راځي یو مطلب د تلاوت ته ثواب د پاره د قران الفاظ ویل اگر که سړی په معنا نه پوهیږي خو د ثواب د پاره الفاظ ویل دام تلاوت ته دویم تلاوت ته د ذکرولو د پاره د معنی د ذکرولو د پاره قران درس کول چې یو عالم درس کوي او بل ذکی دام تلاوت ته او حدیث مبارک کې ردی بارک راغلی دي چې یو آیات کریمه د کول دا د 100 رکعاتو قبول شو نفل نه زیات ثواب دی یو آیات کریمه د کول د 100 رکعاتو قبول شو نفل نه زیات ثواب دی 100 رکعات نفل کول دا هم ځان ته سوي لگا 100 رکعات دي شلوم نه دي لکه مونږ کې چې کم سړی مصلا لوزي
خالص لکه د مصلی میخ دی هغه د ورځې 40 رکعات نفل نشي برابرولی ځکه ته به تهجد کې 4 د اشراق کې نو 12 شو 4 د وسره د 10 رکعاتو د ماسپخین نه علاوه کی نو بیا شو 14 شو 4 د وسره مازیګرو کې نو بیا شو شل شو شپږ د وسره ماخامو کې نو بیا شو شپږ شو 4 د وسره چلو بیا شو کی ما خدای نمون نمک غیر موقت نفل سکی او کی نو شو دیش بیا سلویخ نشو او د قبلولو ذمہواری به سو کلی 100 رکعات قبول شوی نفل لیکن ډیره لوی خبره ده سلم سلی او بیا قبول شوی دا ثواب الله په یو آیات په ذکر باندې ورکړي د عمل نه بغیر د عمل نه بغیر ذکر خو ذکر یو د ټکی ذکول دا نیم ذکول دي دویم د په مطلب ځان پوهه کول دا دویم حصہ ذکول دي دریم د عمل طریقه ذکول یو د عمل کول بل د عمل طریقه ذکول دا درې شیزونه چې یو ځای شي نو دا د قران ذکول دي صحابه کرام فرمایي چې كنا نتعلم من رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 من به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه لس آیاتونه سبق غستو سوره از اینانو کنه لکه تیزو کنه لکه پرس کوم بداوي شروع کو سبق پیسه کو اغستو خو موږ باندې سبق نه اغستو تر څو پورې با چې د یوی رکو د لس آیاتونو په مطلب به موږ ځان نو پوهه کړو او په عمل به موږ ځان نو پوهه کړو فلا نتجاوز الى 10 اخرى حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل موږ باندې سبق نه اغست تر څو پورې چې په دې لس آیاتونو کې کم علم مطلب پدې کې د دې مطلب سره او دویم پدې باندې عمل کولو طریقه صدا دا هم د نبی علیہ السلام نه ذکر هر آیات باندې سړی فورا عمل کولی نشي ځکه ځینې آیات باندې بس کال پس عمل ته ضرورت راځي ځینې و میاش پس راځي ځینې باندې به چې کلی تلاش شي نو عمل ته بس راځي ضرورت راځي ځنو به سودا ټیم کې ضرورت راځي چې اخلي خرڅه هغه ټیم به ضرورت راځي خو لکه تا به طریقه څه کړي زده دا زده کول په دې یو آیات باندې د 16 رکعاتو قبول شو نفلو نه زیات دی ثواب دی اوس یو سره درځي سو کی خپل مزدوري کوي خپل څه کوي مزدوري کوي او ماسختن محله کې الحمدلله علما ډیر دي تاسو دلته ډیرو کې علما کرام ډیر دي که کومه ډیره کې نشتا او یو سړی ماسختن قران مجید پترخ کې راغسته دی او وای چې را زما صفدر مولوی صاحب ډیره لسه کېګم زم یا د ساجد ډیره لزما اول ته کې د قران درس کیږي چې کم ته کم نږدې د قران پترخ کې راغسته سی پیمان وای د دې شلو منټو د سالم رضی حساب کتاب به ولګیته چا نسته کې مفتی صاحب درس لې او تبلیغی امیر صاحب راغله هغه امیر صاحب عجیبه خبره کولی یو خبره پکې دا وکړم ماته مفتی صاحب وی دا وی امیر صاحب هر کال درس لراځي هغه امیر صاحب ماته وی زه غوړ منګم سره پورین خلی نه خو درس لرازم ګپ لګاو نو مفتی صاحب ماته وی چې دې پویږي مو لیکلم کې خدا تاسو راسي لکه عاجزي کوي ما ته غامیر صاحب وی زه د دوه وجو نه درس لرازم غامیر صاحب وی دا نیتونه ډیر مزیدارو یو نیت تو اداره چې ما په فضائل اعمال کې روایت لیدل دي او مونږه تعلیم کې وایو چې کم ځای قران مجید لوستل کېږي نو په هغه ځای د الله رحمتونه راوړيږي غشیتهم رحمه نزلت علیهم السکینه انو عزت دی وجه نه دی سره نشي نږدې کېږم نو چې په مام دا رحمت شي راوړيږي دویمه خبره دا ده چې دا لس میاشتې خو من کار کوو لکه ټول کال موږ د دنیا څخه کار کوو دا 2 میاشتې شعبان او رمضان ما ته لیستي دي قران لیستي دي درس لا وی کده قیامت پر ورځ را لوته لیکناو دا 2 میاشتې په درانه شو نو لیستي به مې غوسه شینو ماشاءالله وی لیستي به مې شي غوسه شي وی چې دا 2 میاشتې را لوته یو طرف ته دا شی بل طرف ته خدای کتاب دوی د خودرون دی ان سنلقي عليك قولا ثقيلا
نو پرس کته شل منټه قران لسکی ورکی او دې طرف ته 12 منټه د دنیا کار کړل لسته غنټه تخپل ضرورت خوب جامې وینځل ډوډۍ خوراک وغیرہ کوي او نیمه غنټه د چاله ور کړی دا قران له ور کړی دا او دا 23 غنټه یو طرف ته کړه نیمه غنټه بل طرف ته چې دا له وته له دا نیمه غنټه څه شو درانه شو ظاهر ده چې دا دوم څه شي درانه دا الله کتاب سره دا او دا درانه شو نو نسی دی غوسه شو نو زمونږ استادان وی شو قرآن دی الله وبخي وی عجیب کار کړی دی لکه زمونږ پینډای کې زمونږ استادان دا درسونو ماحول نه خپل د روزانه درس ماحول نشته دا روزانه درس نه زمونږ کلو کې ټولو کې ماستان درسونه کوي دا استادان ټول کوي کنه دا ماحول الته نشته او زمونږ شو قرآن رحم الله دا کړو چې هر ملګری به د قرآن څه کوي زمونږ زوړ پارم چې کم د رکنیاتو پاغي کې د شیخ قرآن رحم الله د وخت پارم زمون کلی کې او ملګری هغه سره په پای کې دا چې زمان د جماعت رکن باغ سو کی چې یا قرآن خي او یا قرآن تکینی یا د قرآن تعلیمی او یا د قرآن سوي استاد وند کده ورځ خامخا دا کار کوي زمون استاد هغه وی شیخ قرآن عجیب کار کړی دی په سالم مرز سره تل اسکول کې ډیوټي کوي یا دکان کې ډیوټي کوي یا زمینداری کوي وی ټول ورځ د دنیا کار کوي وی ما سلطان راشي وی نیمه غنټه د قرآن درس ته شي کینی نیمه غنټه د قرآن درس ته کینی او د قرآن ووري نو نیمه غنټه کې د طالب شو چې قرآن درس ته کینا سن شي طالب شو وی چې بیا کور ته تو کوم مسله ذکر او په دینیت روان شو چې دا ما کوم مسله سکړه ذکر نو زمونږ کور به وکم وی چې کور تراغه نه د یوې کلمې شو استاد شو د یوې مسلې شو استاد شو وی په دې نیمه غنټه کې د قرآن استادوم شو د قرآن سوم شو طالبوم شو د قرآن استاد شو د قرآن طالب شو او حدیثو کې راغلی دی چې دنیا ټوله لعنتی ده په دنیا کې چې سړي د دنیا سره چې د چا تعلق ته نه په لعنت دي خو یو ځکون کې یو خودون کې بل الله یاد دا درې سيزونه د لعنت نه سدي بچي دا د لعنت نه بچي نو دا ځان د لعنت تم بچ کول پکار دي دا الله رب داسې عجیبه غونته کې طریقه ده چې الله مونږ ته آسانه کړې ده او دلته الله رب العزت علما مونږ ته نصیب کړی دي دا نه چې نشته ده نو دا نه چې مونږ د دنیا د کار لپاره کم ځای ته ځو سوره لري ځایونو ته ځو او د قرآن مجید د درس د پاره کله خپل ډیره کېم د کمرې نه راونځو او کله دا سم نشو کوله چې دی وی ډیره نه بلې ته شو لاړ شو هغه دا ډیره خوش قسمتي ده چې د سړی په زمونږ کلی کې ظفر مولوی صاحب د الله خصاتی هغه د قرآن درس کوي نو ماستان ځ کله راځم دا هغه طرف نه انو هغه داغه درس لري محلې نه کسان درس لري هغه قرآن مجیدونه د بوډاګان دي او قرآن مجیدونه په طرف څه کړی نیولې او ځوړن کړی ځاله او را رواني د قرآن مجید درس دومره مزه کوي لکه دا د څه طالبان دي د قرآن طالبان دي قرآن مجید د الله یقیني ډېر خوښ دی حدیث مبارک کې راغلی دی چې قرآن باندې الله ماین نه د زمکه او اسمان د هر څه زیات او تخصص شي دی قرآن مجید دی په قرآن مجید الله ماین نه دي سره چې سړی غړي غړي الله به پینځ شي ماین شي الله رب العزت په پم ماین شي وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ نو تلاوت دویم قسم دا دی چې سړی تلاوت د قرآن مجید زده کړو کی زده کړه دا مطلب چې ځان په قرآن مجید باندې پوهه کی یو آیات کریمه زده کول د 100 رکعاتو قبول شو نفل نه زیات سره ثواب دی زیات ثواب دی دریم د قرآن مجید تلاوت ته لکه بیان کول د قرآن مجید یو مسله راواله یو آیات او پاغي باندې لکه مفتی صاحب مونږ ته وختي یو آیات وی او لکه خبره راتو کړه دم د قرآن سره تلاوت ته لکه ترغیب د پاره یو آیات کریمه ولستل شي او دا غي مطلب خلکو ته سکړي شي بیان شي یو مسله د قرآن راواغستل شي چې رسول حرام نه او دا غي باره کې لګي خبرې وکړي چې دام د قرآن سره تلاوت ته نو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاته زادتهم ایمانا دې سره د ایمان طاقت کیږي سیوا کیږي زیاتیږي چې
چې کله د قران مجید نه لري کیږي نو د ایمان طاقت سکیږي کمیږي او چې د ایمان طاقت کم شنو ګناهونه شو زوراور شو او چې کله ګناهونه زوراور شنو حالات په خرابيږي ګوره یو د مسلمانو د اسلام نظریه ده او دویمه د یورپ د کافر او د انګريز نظریه ده د یورپ کافر انګريز نظریه دا ده چې حالات په اسباب سميږي زه خبره پونه شي زه پښتو خبره کوم حالات په څه سميږي په اسباب مطلب د سړی کور به کله سميږي چې خې ډېری سی وسره پیسې وسره د سړی ډیره ډنډه به خمه زیدار کله چې وسره ډېری سی پیسې بیماری به کله خکېږي چې وسره ډېری سی پیسې تانه تحصیل به کله ګټي چې وسره ډېری سی پیسې اوټونه به کله ګټي چې وسره ډېری سی پیسې ملک به امن په سره دي چې ډېری سی پیسې ایا وسله ډېری یا پوچ سی ډېری مطلب د حالات مقابله و په اسباب کو او حالات په چا ټیکيږي په اسباب ټیکيږي دا د کافرو نظریه ده زما په خبره کوي دا چا نظریه ده د کافرو نظریه قران مجید بیا وګورئ دا د کافرو نظریه ده فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن دې ارث بچا غني پاسباب غني فرعون دا خبره کوله ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ما سره اسباب دي سره نشتا اسباب نشتا د سره څه شي دي نبی عليه السلام چې مطالبه کیږي د اسبابو کیږي چې موږ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الخلال تفجيرا دا ټول مطالبه او يلقى اليه کنز او تقول لك بيت من زخرف دا ټول د مطالبه د چا ده اسباب ده تاسو څه شي ته ځان د ټول دنیا بادشاہ مستحق ګڼئ چې زه په ټول دنیا سره راولم بادشاہي راولم زه د آسماني بادشاہ حق نماینده راغلم اسمان کې چې کوم بادشاہ ته غضب کم ځای قائموم پسمکه قائموم نو تاسو سره نه خزانه شته موږ له خزانه راوړو لا کلکم عندي خزائن الله ولا علم الغیب دا ټول مطالبه د چا و اسباب و هغه ته موږ په ځان له پولیټاک مارغې څه شی د سره نشته او ته وایې چې زه به دا کوم نبی علیہ السلام ته وی چې حکومت چلول خو ساسان کار نه تنخواګانې به څه کوي ورکوي خلکو له به څه ورکوي تنخواګانې ورکوي پوسټونه به جوړای او وزارتونه به چلای حکومتونو سره مقابله کوي بلا کارونه به راځي ته څه شي چې ته دا کار کوي دا غي نظریه په دې جوړاوه چې حکومت چلیږي حالات سميږي نو بچا چلیږي اسباب تاسو څه نشته اسباب نشته پیغمبري نظریه د اسلام نظریه دا ده چې حالات په اسبابونه حالات په ایمان او په اعمال ټکیږي او حالات چې دي نو دا د اسبابو د مالک د مسبب الاسباب د تعلق سره په دې باندې سکیږي ټکیږي دا قرآنی نظریه ده د اسلام نظریه دا ده چې حالات په اسباب نه ټکیږي اسبابو کې تاثیر اچونکو څوک ته الله دې دوايي په بیماری په دوايي نه حقيقي دا دوايي څه شي ده اسباب دي اسبابو کې اثر اچونکو څوک ته الله رب العزت ته عزت په مال باندې نه مال کی عزت اچونکو څوک ته الله رب العزت ته دا ټول چې څه دي اعمال ایمان تعلق الهي د حالات ټکول سيزاله قران کریم صفا ویلي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم زه پښتو کې معنا کوم علماء نو معذرت کوم صرف عوام پوهې لپاره ان الله لا يغير ما بقوم د یو قوم باندې یا په یو تن باندې قوم یو تن ته وي په یو تن یا په یو کور یا په یو قوم چې څو کلی حالات نو الله نه خرابوي تر څو پورې چې د دین خراب نکي چې څو پورې دی دین خراب نکي چې کله شریعت سکی خراب کی چې الله به کوم فرض کړی دی الله به کوم احکامات فرض کړی دی هغه سکی خراب کی او وی نه مانی او عمل کې رانه ولي بس الله رب العزت د دې حالات سکی الټا کی الله د دې حالات سکی الټا کی خرابي کی ولا حالات ټیکون کې ذات ګور لوی سیز باندې یو تن سره چې کوم ټینشنی
لوی د ټولو نه خټ ټینشن لکه څوک مني که نه مني نو دا د خېټې دی لکه د دینه بغیر توبه خدای توبه لکه دا د ټولو نه خټ ټینشن دی او بس چې ګیډه چې دا نو دا د سلو اجتونو مور ده بس ټول اجتونه د دینه پیدا کیږي رزق ډوډۍ دا لوی چیز دغه دی دویم دا دی چې سړی سره د خپل سر غمی امن نی لکه رزق او امن اهم چیزونه دي قران کریم کې د دې دواړو تعلق چا سره ویل دي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ورته تړلي تقوا سره دي چا سره تړلي تقوا د الله سره تعلق نوم دی الله د یارانی نوم دی لکه چې سړی قدم په قدم دا سوچ کوي چې خلاف خو ممنی کړي کنه لکه عمر رضی الله تعالی عنہ وی وسنا کماشن فوق ارض الشوك يحذر ما يرى بس تقوا څه شی دی احتیاط کے ساتھ قدم رکھنا بس چې کم قدم وشتای نو دا سوچ وکا چې زماغه مولا خو به خپکیږي نه کنه لکه ایمان حضرت ثانی رحم الله لیکلی دي چې یو سړی دا وی چې آمنا دې معنی ده چې عاشق نه زه په الله سخت مې نه ما دا آمنا مطلب دا دی چې زما الله سره سخت یارانه ده نو سخت یار څوک خپکای لکه یو سړی ملګری دی سخت ملګری دی لکه خزه ده سخت ملګری ده او دې ته ما سوتن ټلیفون نه کی او کنه سوره خپای بیا ویارم ټینشن لوی ټینشن دی لکه او ټولو ته پته راځانو ته د مسافر دی لکه نو دا یو بچی دی په ګران دی په هغه ورته چې بابا ته ما ته خامخا ماستن ویډیو کال څه کوي نو دی ورته کوي کنه کوي دا ټیم ما ته غسی پته مې اما ته پته مې خپکیغه محبوب ولی ګران دی په کنه نو په کار دا دی چې په مسلمان باندې الله دار چا نه ګرانی د والذین آمنوا اشد حبا معنا قران کړی دی ایمان مومن سو کی چې الله په دار سره سخت ګرانی بس اشد حبا نه مطلب چې الله په دار سره سخت ګرانی وز دا مطلب والذین آمنوا اشد حبا لله چې تقوا دقه ده چې قدم په قدم سړی تلل کوي دکان کې دی تلل کوي وای سره چې دا څه وتلم چې هغه یار مې ناراضه شي بیا سودا کوي اسنه چې سودو کما او یار مې بیا څه شي ناراضه شي موبایل راوالی اسنه چې داسې استعمال کوم چې یار مې څه شي ناراضه شي فلم وګورم ډرامه وګورم اسنه چې زما محبوب زمانه څه شي ناراضه شي خبره کوم یو ملګری ته اسنه چې زما محبوب زمانه څه شي ناراضه شي دروغ نو ام غیبت نو کوم چغلی نو کوم دا زمانه ناراضه نشي دا تعلق د ټولو پریشانو حل مولانا رومي او ځای کې ذکر کړی دی وای هیچ کنجه به د دوبه دامنیست جز بخلوتگاه حق آرامنیست گربو گریزی بر امید راحته هم عذاب کنجه بیادت آفته اگوی گربو گریزی بر امید راحته کته یو ځای ته تخت منډه وای چې دک ځای نه به زه حالات ټیک کوم زه مناسب معنا کوم چې دغه ځای نه به زه خپل حالات څه کوم ټیک کما د دې ځای نه به ټیک کما د دې ځای نه به زما د حالات برابر شي د دې ځای نه برابر شي د دې ځای نه برابر شي مولانا رومي وای هم عذاب کنجه بیادت آفته د دک ځای نه به در باندې پت راځي چې د کم ځای باندې ستا یقین دی چې د دې ځای نه ټیک کېږم د دک ځای نه به در باندې څه راځي پت راځي بیا وی هیچ کنجه به د دوبه دامنست جز بخلوتگاه حق آرامنست چې د الله مقابل کم ځای نه دي که سود دی چغلی دا رشوت دی ډاکه ده غلا ده د الله مقابل چې کم ځای نه دي هغې کې شرمخ ناست دی هغې کې بېعزتي څه ده ناسته ده هغې کې بېارامي ناسته ده هیچ کنجه به د دوبه دامنست جز بخلوتگاه حق آرامنست دا الله رب العزت نه علاوه په بل ځای کې آرام نشته په بل ځای کې آرام نشته د الله رب العزت سره تعلق جوړول د الله په کتاب کېږي واعتصموا بحبل الله دا دین د الله رسای ده ان هذا صراطي مستقیم
دا د الله ته د تلو لار ده. منګه د دنیا په هر شعبه کې یو، منګه په قرآن مجید کې د دنیا د کارونو نه منع کړي نه یو، منګه را لېږلي دی له یو چې دا د دنیا کارونه به موږ د الله په حکم کوو. بس دا ټول زموږ ضرورتونه دي. موږ بیماران کېږو، اسپتال زموږ څه دی؟ ضرورت دی. موږ جرمونه کوو، تاڼه تحصیل زموږ څه دی؟ ضرورت دی. زموږ مقدمې کیسونه راځي، عدالت کچرای زموږ څه دی؟ ضرورت دی. موږ تعلیمونه کوو د دنیا لپاره، انجینیرینګ وغیره، دا زموږ څه دي؟ ضرورت دي. موږ ته دا وایي چې په دقه ځای کې د الله حکم ژوندی کا. دا دکان دی د چا په حکم وچلاو؟ د الله. دا اسپتال دی د الله په حکم کا. چې کله داسې شو د مسلمان چې په ټولو محکمو کې د اسلام څخه ژوندی کو او اسلام پکې ودرو، د الله نعمتونه به د خپې خولي دی. بیا په نعمتونو پسې نه ګرځي، موږ ورپسې اوس څه کوو؟ منډې وو. بیا به نعمتونه په موږ پسې منډې وي. لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. بیا به زموږ خدمتونه کوي. د الله حالات چې دي دا په ایمان او په عمل صالح ټکیږي، د الله په دین باندې ټکیږي. ټول قرآن کریم وګوره، د دنیا الله رب العزت د دنیا د ورکولو، د سمولو، د کامیابی دا وعده چې ده، نو دا الله په دین باندې کړی ده. دا الله په دین باندې کړی ده. دا نه دی ویلي چې ته دنیا کوه نو دنیا بدله سمه کوه. نه، وایي ته دین کوه دنیا بدله زه سمه کوم. ته دین کوه دنیا بدله زه سمه کوم. منګه دنیا سمو، په دنیا سمو، نو نه هغه سمه کړه اشته شی هم روان کړه. هغه دین خو خپل روان کړو. رقع دنیا نه بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقى ولا ما نرقعو نواه نفقة الرب. دا زمون کار دی. لکه دین طرف ته توجه، دین نه غافل کېدل نه دي پکار. که سړی په سعودي عرب کې دی، که په جده کې دی، که په ریاض کې دی، که په هر ځای کې دی، که په پاکستان کې دی، که په انګلستان کې دی، که په هوا کې دی، که په ځمکه کې دی، د الله بنده دی. د الله بنده دی چې کله دا وکړل چې د الله رب العزت د دین د ودرولو محنت وکړو. دا دین چې دی دا د فیسبوک نه راځي، دین د واتساپ نه راځي، دین د کتاب نه راځي. د دې لپاره به خامخا صحبت کوي. لږ به تو قرآن سره او عالمانو سره کینی، د ورځې به ته خامخا لږ صحبت د دین جوړای. دا به جوړای د دین په دیرو کې، په خپلو دیرو کې یو 20 منټه نیمه ګنټه د دین صحبت او د دین مجلس جوړول پکار دي. د قرآن درس وي، د فضائل اعمال تعلیم وي، د ریاض صالحین تعلیمي، د حدیثو تعلیمي. یو 10 منټه د یو آیات، یو 10 منټه د یو حدیثي، 10 منټه د یو حدیثي. که د فضائل اعمال حدیثي، د ګلدسته حدیث زموږ د مفتی صاحب لاغي وي، ریاض صالحین وي، خو چې سړی لږ یو حدیث دوا داسې ګوري وایي او کینی او لږ ورته کې د الله د دین خبره کوي، د آخرت تذکره کوي. لکه ما وایي صحابه کرام وایي راجم شي نزدادو ایمانه، چې موږ د خپل ایمان لږ طاقت ورکو، چې موږ په دې لږ وخت کې دا ایمان مضبوط کو، نو الله هم د ګناهونو نه سکی بچ کی. موږ ته ټول ورځ حضرت شاه ولی الله رحمه الله تعالی فرمایلی دي چې د نفس د اصلاح لپاره یو غټه طریقه دا ده چې سړی یو رکو ترجمه یا چاته کوي او یا د چا نه کوي. یو رکو ترجمه په دې کې الله راځي، پیغمبر راځي، آخرت راځي. الله پکې راځي، آخرت پکې راځي، پیغمبر. دا درې چیزونه ضروری دي درته یادول چې زه د الله باندې د پیغمبر امتی م، آخرت مسافر م، روان یم. دا درې چیز شو نقصان شو، او چې دا درې یادې نو کار به برابري. داسې مجالسو ته دا جوړول په خپلو دیرو کې پکار دي، او دا اکثره به زمونږ د دنیا په کارونو کې هم برکت راځي. د حرامو نه به هم الله رب العزت مونږ بچ کوي، او حلالو کې به الله رب العزت برکت اچي. دا مو ډیرول مقصد نه دی، مقصد ډیرول نه دی، مقصد سمول دی. کله یو کار په 10 ریاله باندې وشي او هغه په 0 ریاله باندې نه کیږي، دا د الله کار دی. یو سړی دی هغه بیمار شو او هغه حرامې ګټلې دي، هغه نه 10 ریاله شي لاړ شي، او بل سړی دی هغه حلاله ګټلې دي، اکه بیماری پیرا شي په 50 روپو ګولو باندې شي
خشي سمول او درستول مقصد دی، ډیرول مقصد نه دی. قرآن مجید وی الهاکم التکاثر دې ډیروالی خو غر کو تبا کړی، غافل کړی، یار څه نه غافل کړی. الله رب العزت سره تعلق اصل چیز دی. الله دې موږ له دې عمل کولو توفیق راکړي. الله رستا سره جمع کېدل قبول کړي. الله رب العزت دا ټول دیری دا مسافر الله رب العزت ټول په خپل نیکو مقاصدو کې کامیاب کړي. الله دې شرونو او فتونو مصیبتونو په امان کړي. او د قرآن مجید درسونو ته یا د حدیثو محفلونو ته حاضری چې کمدنو ضروری ده. خپل ژوند هغه په ذکر او تلاوت خسته کول پکار دي. سړی اوسکار ټیم کې وي او د دې په ځای چې موبایل ډیر ګوري نو یو سپاره نیمه تلاوت ته کوي او لوګ غونډه کې خپل زندګۍ کې درود شریف استغفار کلمه طیبه پیله ټیم ورکول پکار دي. دا درې ذکرونه سلورو درود شریف استغفار کلمه طیبه سبحان الله وبحمده دا سلور ذکرونه تبلیغاتونو تسبیحات وي. په تسبیحات پوره کوي کنه. دا تسبیحات سره سلسله زله 200 زله سوره ویل شي. حسبنا الله ونعم الوکیل لا حول ولا قوه الا بالله. شاه صاحب رحم الله تعالی فرمایل گجرات شاه صاحب چې چلته پرته دا دومره عادت کې ځان سره چې ستا خلوب به اختیار د دې ټکی عادت شي. حسبنا الله ونعم الوکیل لا حول ولا قوه الا بالله. چې دومره وایي دومره چې خلوب به اختیار دي عادت شي. چې لکه به اختیار د کندلو د سینې د دې شي عادت کېږي. کارن زمون کارونه به الله رب العزت سمای. کارونه سمون کې څوک دی؟ الله دی. حالات سمون کې الله دی. کله الله نه مون غافل شو سم به نو کولونه به سکو روانه کو پیروانه دروانی کې به نور بلاړنګ شي. د الله رب العزت نه غفلت نه وکړ. الله دې مونږه د الله یادون کی او د الله د حکمونو خیال ساتون کی جوړ کی دعا وکړي. یا رب لك الحمد كما تعالوا فصل وسلم على سيدنا محمد كما تعالوا وقلبنا ما تعالوا فانك اهل التقوى والمغفرة. الله رب العزت زمونږ کړي ګناهونه معاف کړي. الله رب العزت زمونږ د اجتماع د راجمع کېدل په خپل دربار لا یزال کې قبول او منظور کړي. الله رب العزت ټول عاجزانو د مسافرای دا د خیر او د برکت وګرځي. افردي وطن کې وخت او مسافرای کول الله رب العزت د خیر او د عافیت سره تیر کی او الله رب العزت د هر قسم شرونو محفوظ کی. چا د ویزو د اقامې مسلې وی الله رب العزت د پاسانه باندې حل کی. الله رب العزت هر قسم پریشانونو ټول محفوظ کی. څوک دلته بیمارانی کورونو کې بیماری وی الله رب العزت د خیر او عافیت سره د صحت نصیب کی. څوک جیلونو کې بیمارا مشکلات وی الله رب العزت په خیر او عافیت باندې آزاد کی. الله رب العزت د ټولو نه رضا شي. الله رب العزت د حلال روزي ټولو نصیب کی. الله رب العزت ټول موږ د حرام نو ساتي. الله رب العزت هر یو د پاره د کور کلی سره د حلالو بندوبست کی. الله رب العزت په خپل کور کلی ته په ډکو منګلو باندې بوزي. الله رب العزت د بچو حفاظت کی. الله رب العزت د کورونو حفاظت کی. الله رب العزت د ټولو د حیا او د عزت حفاظت کی. الله رب العزت زموږ نه رضا شي. الله رب العزت زموږ نه رضا شي. الله رب العزت موږ ته خپل رضا او د دین عملونه آسان کی. الله رب العزت زموږ د ایمانونو تقویت نصیب کی. الله رب العزت موږ ته نیکانو مجالس نصیب کی. الله دې موږ قرآن زده کوونکي او قرآن بیانونکي جوړ کی. الله رب العزت موږ په قرآن باندې په اسلام باندې عمل کوونکي جوړ کی. الله دې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت سره محبت کوونکي جوړ کی. الله رب العزت موږ په هغه باندې چلیدونکي جوړ کی. الله دې زموږ د ټولو نه رضا شي. الله دې زموږ ویلي نه ویلي سوالونه قبول کی. الله دې زموږ ټول نیک اعمال قبول کی. صلی الله تعالی علیه خیر خلق.